زما مسلمانانو ته یو دا درخواست دی چې مسلمانانو کې د هندوانو رسمونه ورو تیزی سره روان دي. نن سبا علما او زمونږ رونه تبلیغیان او عوام د هندوانو طریقې شروع کړي. په دستربندۍ کې علماو ته د سیرو داسې قطارونه پراته. حال دا دی چې سیرا چول دا د هندوانو طریقه ده. په ودونو کې مسلمانانو ته په غیږو غیږو باندې څیرې پرتي او منګه د علماء ولا راوړو او تبلیغیان رونه ولا راوړو، دا پوهه خلک ولا راوړو. کومنګه علما او مبلغین او تبلیغیان رونه د دې خبرې مخه ونه نیسو، نو څو وخت بعد به دا د فرضو درجې ته ورسیږي، د واجب او د سنتو درجې ته به ورسیږي. زه زیات وخت تاسو نه اخلم، یو څو کتابونه حوالهجات تاسو ته پیش کوم. دا زمون فتاوا دارالعلوم دیوبند اووم جلد دی ده او په اووم جلد 229 صفحه کې دو ځای عنوان قائمه. یو ځای کې لیکي दुल्हा के सर पर सेहरा बांधना دا ये बिदात है, सुन्नत से साबित नहीं, ऐसी रसूम से बचना जरूरी है. دویم عنوان بیا لاندې تړي दुल्हा को फूलों से सजाना, फूलों का हार पहनना और शादी में फूलों से दुल्हा को सजाना ये रस्म कैसे है. जवाब के उतर लिखी ये रस्म शरआन नाजायज है और बिदात है. دا فتاوا دارالعلوم دیوبند منګه ټول ځان ته دیوبندین وایو، نو چې خپل د مشرانو فتوا منو د هغې کتاب خو کم نه کم ومنو کنه. دا آپ کے مسائل کا حل دا د مفتی محمد رحم الله کتاب دی. الله دې د هغې ژوند نصیب کی او الله رب العزت دې د هغې خیرونه نصیب کی. د هغې دا کتاب دی. دی کتاب کې هغې مستقل سوال دی शादी में मेहंदी, सेहरा बंदी, जोता चफवाई, दूध पिलाई और दीगर इस किस्म की रसूम का शरान क्या हुक्म है. दावा ये सब हिंदुआना रस्में है. शादी जैसी मुक़द्दस खुशी को इन जैसे हिंदुआना रसूम से आलूदा करना किस तरह भी दुरुस्त नहीं. दादी ता د هندوانو طریقه وی دا کمی سیری چې منګه او تاسو اچو. دا تسهیل بشت زیور دی. د اشرف علي تانوی رحمه الله د کتاب تسهیل دی. دی کې دم په سخت الفاظو باندې رد کړی دی. دا وګورئ، مستقل عنوان قائم کړی دی सेहरा बांधना. दावई शादी में दुल्हा के सर पर सेहरा बांधने की रस्म हिंदू से ली गई है. मुसलमानों के लिए हिंदवाना शक्ल व सूरत इख्तियार करना जायज़ नहीं, लिहाजा सेहरा बांधने से इज्तनाब लाजिम है. बया द किफ़ायतुल मुफ्तिया वाला वर्कड़ी दा चलोरम जिल यौ कम 50 सफ़ा. द खैरुल फतावी वाले वर्कड़ी दा अवल जिल 559 सफ़ा. दा बहिश्त ज़ेवर तसहील दी. دا د خیر الفتاوی حواله ورکړی دا ما سره شته او دا مسله واقعي چې ذکر کړی او په سخت الفاظ ذکر کړی. دا دغه په کې لګ راواله عنوان د سر کې د عنوان دی. ګوره د عنوان ته د عنوان کې دلته وی सेहरा बांधना रस्म कुफर है. څومره سخت الفاظ ویلي دي. بیا لاندې بره سوال دی زید ने अपने दुख्तर का आकद करने के लिए बकर को अपने मकान पर बुलाया. बकर ने अपने हाथ पर सेहरा बांधा हुआ है, क्या इस शक्ल में मुसलमान शिरकत आकद कर सकते हैं. किया जैद की हाँ काना जायज़ है. दावत जवाब की हुई किफ़ायतुल मुफ्ती जिल नंबर 4 सफ़हा नंबर 49 पर है कि सेहरा बांधना हिंदवाना रस्म है, इन्हीं से ली गई है और काबिल तर्क है. जिस शख्स को ये इल्म है कि ये हिंदवाना रस्म है और फिर दीदा व दानिस्ता इसे करता है, इसकी तकरीब में शिरकत नहीं करनी चाहिए. چاته چې خپته چې دا د هندوانو طریقې ده او بیا هم سره د فوینا بیا هم په داسې غلط کار کې شرکت کوي. دا د لپاره جایز نه دی چې کوته پته ده چې دا د غیر رسم دی. نو موږ او تاسو له پکار دي چې دا طریقې بالکل فریدو، دا د هندوانو طریقې فریدو. او خاص کر علماء ته زما عاجزانه درخواست دی چې علما بالکل د دې شي تردید شروع کی. هر څوک چې دستربندي کوي کو هغه
د قرآن د ختم موقعی کو د بخاری د ختم موقعی کو د مشکاتی کو د بل کتابی نو پای کې باقاعده وي چې بای دلته با د سیرو هارونه نشي اچول کېدلی دا هارونه بالکل فری دی دا ول قلاید د لاندې به علما ویل چې دا صرف د قربانی څاروي ته خلک چې نن سبا منګه د حاجیانو نه د قربانی څاروي جوړ کړي دي د علماو نم د قربانی څاروي جوړ کړي دي د واده د الکان نم د قربانی څاروي جوړ کړي دي او دا زما کتاب دی رسم رواج دې کوم په دې باندې په سختو الفاظو باندې رد موجود دی لہذا د الله د رضا لپاره د دې شي نه منګه او تاسو اجتناب وکړو او علماو ته عاجزانه درخواست دی چې زه په ځای باندې د دې اندوانه طریقې مخ ونیسئ دا کار روکاو کوي او که تاسو په دې باندې غفلت وکئ آینده به تاسو ذمهواره مې وئ او آینده به راته بیا په دې باندې رد کول سخت شي دا به خلک د فرضو درجې ته ورسوي